أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 28 29 30 درې آیاتونه انشاءاللہ العزیز ویلې کېږي. دین مخ کې تیر شلو الله جل جلاله فرمایل چې دغه کسان کم چې کافران یهود دي دی د الله جل جلاله پیغمبران چې نو په ناحق باندې قتلې او هغه کسان چې څوک دوی ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي مسلمانانو د پاره دا مناسب نه د پکار نه ده چې دوی دغه کافران خپل اولیاء خپل دوستان چې نو هغه جوړ کړي. نو د مسلمان د کافر سره چې نو هغه د تعلق یو څو قسمونه دي. یو قسم چې نو هغه ته موالات ویل کېږي، دویم ته مدارات ویل کېږي، دریم ته مواسات ویل کېږي او څلورم ته معاملات ویل کېږي. وړاندې قسم موالات ویل کېږي د زړه محبت او د زړه تعلق ته او دوستۍ ته. دا د کافر سره چې نو هغه جایز نه ده. د کافر سره د زړه محبت او د زړه تعلق او د زړه دوستۍ دا ناجایز د پنس د قرآن سره الله رب العزت دا ناجایز ګرځولې ده. نو د کافر سره تو دغه د زړه محبت او تعلق چې نو هغه نشي جوړولی. دویم قسم چې نو هغه مدارات دي. مدارات د کافر سره چې نو هغه دا جایز دي. مدارات معنی دا ده چې د کافر سره چې نو هغه په خوش اخلاقی سره چې نو هغه را پیښېدل، خوش اخلاقی چې نو هغه سره کول، داغه کچر دستا میلمه شو نو داغه اکرام کولو، دغه شانتي کې داغه نه دا توقع وي چې د دین به قبول کړي. نو دغه توقع په بنا باندې داغه سره چې نو احسان کول. نو په دې تور باندې چې نو کافر سره ته تعلق ساتل شي دې ته ویل کېږي چې نو مدارات. خود زړه محبت چې نو هغه به سره نه. دریم قسم چې نو هغه ته ویل کېږي مواسات. مواسات دې ته ویل کېږي چې د کافر سره چې نو هغه مالی تعلق ساتل، مالی تعاون چې نو هغه همدردی وسره کول. نو دغه مالی همدردی چې نو هغه د حربي کافر سره ناجیز او حرام ده. البته که ضمنی کافر وي د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي، د مسلمانانو خیرخواوي، د مسلمانانو بدخواهي دا نه غواړي او د کمزور غریب نو د سره دغه مالی چې نو هغه همدردی دا هم کولی شي. څلورم قسم چې نو هغه معاملات دي او په دې کې چې نو هغه کافر سره مواسات کې دا هم ده که چېرته دغه کافر د اهل حرب وي، د چې نو هغه په دارالکفر کې پاتې کېږي او د مسلمانانو خلاف د چې نو هغه جنگ وغیره ته تیاری یا نور خلک تیاری، نو د سره بیا دغه تعلق چې نو هغه جایز نه دی. څلورم قسم هغه معاملات دي. معاملات چې نو هغه کافر سره نوکری کول، کافر ځان سره چې نو هغه په نوکری باندې خودل، دا دواړه چې نو هغه جایز دي. البته کم کافر چې نو هغه اهل حرب وي، جنگ چې نو هغه په صورت کې نو په دغه کافر باندې اسلحه خرڅول چې نو هغه بیا د جایز نه دي.
د مسلمان سره جنانو هغه برسره بیکار دی او تو بیا په د باندې اسلحه او د خرڅې نو ګویا دا ته دغه خلاف نو هغه تعاون وکړلو نو دغه صورت کې دا جایز نه باقي نور نو هغه سره کاروبار معاملات نو هغه کولای شي کته ځان سره نو کړ دی یا تو هغه سره نو کوي کې دا ټول صورتونه چې نو هغه جایز دي د دې ته لیکي کې معاملات نو قران کې چې الله رب العزت کوم منع کړی دا دلته یا نو هغه شپږم سپاره کې یا سورته ممتحنه کې نو دین مراد چې نو هغه د زړه تعلق دی زړه تعلق چې نو هغه د کافر سره نه ساتي د زړه موالات او محبت چې نو د مسلمان به د مسلمان سره کافر سره بچي نو هغه نه بلکې الله رب العزت فرمایي من يتولهم منهم چا چې نو هغه د دې سره د زړه د محبت او تعلق ساتلو منهم دا سړی بچنه نو هغه دا غوي نشلو یعنی دی وس دا غوي سره چې نو هغه په سب کې شولو د سره به دغه تعلق چې نو هغه نه ساتل کیږي نو ځکه الله وی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك څوک چې دې وکړي یعنی چې دا کار موالات دا غو سره وکړل د زړه محبت یو سره سو فليس من الله في شيء نو دا سره د الله د طرف نه په هیڅ چیز کې نه دی یعنی د سره د الله رب العزت د طرف اوس هیڅ نو هغه تعاون نه دی ځکه کافر دا د الله دشمن دی او کافر دا د الله دشمن دی او د انسان پر اړه کې دا نشي کېدی چې د الله د دشمن سره هم محبت وساتي او د الله سره هم محبت وساتي دواړه نشي کېدی دغه شانتیو ګورئ دا چرته هم نشي کېدی چې د یو سړي پر اړه کې چې نو هغه د اهل علم د نیکانو صلاح او محبت دی هم او د غیر محبت دی هم وي د یو سړي پر اړه کې چې نو هغه د دنیا محبت دی هم وي او د دین محبت دی وي د دوه چرته چې نو هغه نشي کېدی دغه وجبانه الله رب العزت نو هغه وي چې کافر د سره ولدا نه جي وجه چې نو هغه داده چې د پرړه کې چې نو هغه بیا داغه محبت او چې کله به کدارالو نو دا د الله دشمن دی او د الله د دشمن او د الله چې نو هغه محبت د دواړه یو ځای نشي کېدی نو ځکه الله وی فلیس من الله فی شیء الا ها کچر توسداوی ظاهری دي سه الا ان تتقوا منهم تقا کچاس تداوی نه ظاهری تور باندې هغه غالبی او تاسو تداوی نه تکلیف وغیرہ چې هغه د رسیدلو خطر وي او تو سره زړه محبت نه ساتي ظاهری خوش اخلاقی چې نه هغه سره وکي چې هغه دغه تکلیف نه ځان په امن کې نو دا جایز ده لکه څنګه چې مونږ دویم قسم کې چې نه هغه وي ويحذركم الله نفسه الله وی ویزو تاسو روم د خپل ځان نه الله زمان ويريږي نور چې نو هغه د اچا نه مېریږي و الى الله المصير الله طرف ته نو هغه ورګرځیدل نه د هر انسان حساب کتاب د الله سره دی قلت ورته پیغمبر ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ورته وای پیغمبر هغه چې تاسو پرړونه کې ک تاسو دغه ظاهر کوي او ک تاسو دا چې نو هغه پټ وساتئ د ځوانو باندې چې نو الله رب العزت پوها دی وس دغه محبتو ک چرته چې نو هغه دغه تعلق ساتي او بظاهر تو چې نه زما سره د تعلق ته نو هغه په ظاهر خوش اخلاقی دی یی اسلام طرف ته مایل کوم خود زړه محبت چې نو هغه سره ستای تو داغه د یو کار نه یو کردار نه چې نو متاثر داغه د دین پوهه داغه د بل یو شیز پوهه تو دغه نه چې نو هغه متاثر یا داغه د مال په لالچ کې داغه نه متاثر او داغه سره دغه محبت ساتي نو الله رب العزت داغه خبرداري وکړو تو دغه دوکا دا چې نو هغه دنیا کې کولای شي غوړه الله سره نه کیږي ځکه الله رب العزت نه هغه پوهیږي هغه څه چې تاسو پزړونه کې دي الله رب العزت پاغه باندې پوه دغه سکه بلکې الله رب العزت ته خدا سي علم حاصل دی چې يعلم ما في السماوات و ما في الارض هغه په ځمکه اسمانونو کې چې څه دي پاغه ټولو باندې خبردار دی والله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې چې هغه قادر دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره الله رب العزت وای کم انسان چې کم عمل وکړلو په ورځ د قیامت باندې د خپل مخې چې نه هغه عمومي کچا نیک عمل وکړو نو د په ورځ د قیامت د دغه نیک عمل سله چې نه هغه مخې ته او کچا بد عمل وکړو په ورځ د قیامت باندې دغه انسان ته دغه بد عمل چې نه هغه ورته مخې دی بیا په ورځ د قیامت باندې دنیا انکار چې نه هغه وکړي خدغه انکار وکول نشي دا ټول هر څه چې نو الله وی دا ورته مونږه مخامخ کو بالکل دا به د وړاندې چې نو هغه براشي دی بیا په دې کې دی وی خبره چې نو هغه انکار هم نشي کولای نو دغه ورځ د قیامت پرته ده هر انسان ته خپل عمل
که خی کړو کبه دا به مخې ته کېږي. الله وایي په دغه ورځ به بیا د انسان غواړي تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، غواړي به د انسان دا نفسو چې دا او د دغه عمل په منځ کې یو لویه فاصله وي چې چېرته د اوس د خپل بد عمل نه لیدلی. ویحذرکم الله نفسه، الله وایي بیا چې نه دوباره وي الله تاسو یېرئ د خپل ځان نه. والله رؤوف بالعباد، الله رب العزت ډېر مهربانه دی په خپل بندګانو. یعنی دغه خبرداري الله ورکړلو چې ګوره ما ته د زړه حالت معلوم دی، ستا چې کوم عمل وکړو دا به په ورځ د قیامت ستا مخې ته حاضر همي. دا د الله پاک په خپل بندګانو باندې مهرباني ده. که چېرته دا خبره چې نو ښکاره کړې نه نو بیا به انسان په دې غفلت کې وي کېدای شي چې نو هغې د پته نه لګي. نو الله وایي دا مې ته ظاهر کړل ګورئ او بیا الله دغه هم انعام وکړو. الله وایي زه د خپل ځان نه یېرې هم زما نه ویرېږئ، زما نه ما سوا چې څومره هم شیزونه دي د هغوی یره ختمه کوي. روزي هم دغه مقصد دی. ګوره الله وایي لعلکم تتقون، روزه مې دې دپاره پرس کړې چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې د الله خوف او یره چې دی نو هغه راشي. تاسو ګورئ که چېرته دا ټوله دنیا راجمع شي او دوی یو قانون جوړ کړي خو څوک روژې کې چې الله رب العزت د انسان په زړه کې کم خوف واچوي نو دغه شانتي د دنیا یو قانون چې دی نو هغه نشي کولی. د بزان له کمره کې ناسي سم تګي د اوبو چې نو هغه د مټکۍ د کولر خواته دی چې نو هغه ناسي سم وږي د شکور چې نو هغه خواته دی ناسي یک کې आवाज څوک چې نو هغه د سره نه خدایي باوجود د چې نو هغه روزه نه خوري وای نه ما الله اني لعلکم تتقون. دغه خوف او تقوا چې نو هغه انسان ترازی نو الله وی په روزه کې زه دغه خوف د نصیب کوم. الله نه وغواړي چې الله د ټول عمر چې نو دغه خوف او تقوا چې نو هغه نصیب کړي. الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، پکار د چونه نس مسلمانان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه سوا د مؤمنانو نه. ومن يفعل ذلك او چاچو کړو دا کار یعنی چې مسلمان پرې خو د کافر دوست کو جوړ کو فلیس من الله، نو پس نه دی د الله یعنی د الله د طرف معنا بری کټه فی شیء په هیڅ کې الا ان تتقوا منهم، مگر دا چې تاسو یې ریګي دا غوینه یا ځان بچ کوی دا غوینه تقا د یری د وجنه. ويحذركم الله او یری تاسو الله نفسه د خپل ذات نه. و الى الله المصير او خاص د الله طرف ته واپس دلني. قل ورته وایا و ان تخفوا کچری پټ وس پاتای تاسو ما هغه صفی صدورکم چې تاسو پسینو کې نه او تبدوه یا هغه تاسو ښکارا کړی یعلمه الله پواده پاغه الله ويعلم او پواده الله پاک پیجنې الله پاک ما هغه صفی السماوات چې پاسمانونو کې نه و ما او هغه صفی الارض چې پزمکه کې نه. والله الله پاک علی کل شیء په هر یو شی باندې قادر دی. یوم تجد کل نفس هر هغه ورځ چې بیا به عمومي هر یو کس ما هغه سا عملت چې کړی هغه من خیر د نیکۍ نه محضره مخامخ خپل وړاندې وما عملت او هغه چې کړی هغه من سوء د بدۍ نه تود خوښۍ به غواړي به لو ان بینها و بینه امدا بعیده چې کاش وي د او د عمل په منځ کې یو لویه فاصله. ويحذركم الله او یری تاسو الله پاک نفسه د خپل ځان نه. والله الله پاک رؤوف چې مهربان دی بالعباد په خپل بندگانو.